د توحید دا خالص توحید الله رب العزت بیانوي. نو چاته وای ما تم وای تا تم وای بل تم وای بل تم وای او قل وا غلی مکینا دا خبر کوا دا خبر رسوا تبهم رسه زبهم رسوم بل بهم رسه بل بهم رسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی وای اول کې قل د خلکو ته وایا. نو خلکو ته چوي نو خلکو ته وای تاسو وسوای دا خبر تاسو بل تر رسوي کنا الا فليبلغ الشاهد الغائب او دا خبر حاضرین دی غایبین ته رسي. نو تبم وای زبم وای قل وایا هو الله احد اغا الله دی یکیو الله الصمد الله دی بی نیازا لم یلد ولم یولد نا الله د چانه پیدا دی نو الله نه څوک پیدا دی ولم یکن له کفوا احد نشته د الله سره برابر په یو صفت کې یو تن. لم یلد ولم یولد نه الله د چا نائب دی نه د الله نه څوک نائبان شته نه د الله څوک الله د چا نازول دی نه د الله څوک نازول شتي. خلک لګیا دی پلان کې د الله نازول دی دروغ وای. الله وی نشته زما څوک نازول نشتی زما څوک نائب نشتی او نه الله د چا نائب دی نه د الله د چا نازول دی. دا خبره د توحید مسله وا خالص توحید. پنځه خبرې دې کې ذکر کړي قل هو الله احد الله الصمد لم یلد او بل لم یولد او بل ولم یکن له کفوا احد. دا پنځه خبرې دي. دا خبرې موږ کوو د دې پنځو خبرو حکم کوو د دې پنځو خبرو باندې عمل کوو. خلک لګیا دي هغه نور خبرې شروع کړي. خلک وایي دا پنځ پیریان دي او پنځ پیریان دي دغه پنځه خبرې کوي. زمونږ د پنځ پیریان چې موږ ته وایي موږ په ورځ کې پنځه منځونه کوو. تاسو کوئ که نه کوئ؟ زمونږ د اسلام بنیادونه په پنځو څیزونو باندې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بنی الاسلام علی خمس شهادت ان لا اله الا الله یو دا ایمان یو د منځ قائم اول یو د زکات ورکول یو د روزه نیول او یو د زکات ورکول. دا پنځه خبرې دي. حج کول زکات ورکول دا پنځه خبرې دا پنځه بناګانې د اسلام دي. نو چې دا پنځه سره منی نو دا پنځو کې را دن کېږي جو را دن نشه. موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین. سلور خلفاء دی یو زیما زمنګ دا خبره راټینګي کوي عزو علیها بالنواجز. دیبانی مونږ دیبانی جامع ولګوي جامع په ولګوي کله کې راونی سي زمنګ دا خبره دا دنه چې تپاتې نشي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ داغي خبره هغه چې تپاتې نشي دنا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین. بعضی کارونه داسې دي چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل دور کې په هغه طریقې باندې نه دي کړي کوم چې موږ یې کوو. وسو موږ شل رکعات تراویح کوو په یو امام پسې کوو ثابت میاشي کوو. دا د عمر رضی الله تعالی عنہ طریقه ده داغه سنت دي هغه په دې طریقې باندې جاری کړلی. کنه مخکې د عمر رضی الله تعالی عنہ د مخکې خلکو به ځان لکولې وګرانی بنوي اوس په آسان کار دی. سوی زور په سره زور په امام باندې دی. امام به وای او امام به کې تکیه پورته کیږي موږ بس راسي تش کې تکیه پورته کیږي آسان کار دی. وسو اما کې هټول دغه زور په زمين باندې دی او نو زور په امام دی او یا اعلی بلا برګردنی مولا خبر آسان ده. او مخکې ځان لبوي الحمد وشورو کې نو بازي غریبانان هغه ویلې نشي د جبې نه ګوټي نو چې هغه دا تیز سړی چې دی نو دی چې لس رکعاته کوي هغه پکې سلور نه کړي. دا به څومره وخت بیا به هغه 12 بجو پورې بلګیای نو دغه بوډا سړی او کمزور دی چې پاسې دی کې راسته هم نشي جبې نه هم ګوټ خبره چې کوي چې موږ کوي ناغي باندې په 2 رکعاتو باندې هغه لس منټ اخلي نو څومره وخت بکیږي. حال دغه چې موږ قاری صاحب چې هغه قرآن ختمي پکې هغه په یو غنټه کې ټولې تراویح کوي 6 رکعات تراویح کوي پکې
مونځ په 11 پکې مو کې او دلته کې دغه سړی چې هغه په دغه اخرنو صورتونو باندې تراویح کوي نو پکې نشي کولای په ګنټه کې نشي کولای هغه خبره ګرانیږي نو موږ ته آسانه کړل عمر رضی الله تعالی عنہ آسانه کړه خو خلک رالو بعضې وایي عمر رضی الله عنہ پکې نه منو وایي دا خو د عمر پک کار دی شته پکې داسې خلک او نو د هغې خبر نه منو څوک چې د عمر خلاف دي رضی الله تعالی عنہ موږ د خلکو خلاف یو نو الله رب العزت دغه غټه خزانه زمونږ په زړه کې کېښوده سینه کې کېښوده دا یې را نصیب کړه نو اوس د دې د خزانې دشمنانی خلک وایي د تش کانډر نه به غل څه ویسي داسې وایي که نه نو هلته چا سره قرآن نشته ایمان نشته هغه تش کانډر دی ایمان ورسره نشته خلک وایي دا کافرو پسې ولنځي نو کافر باندې شیطان څه چل کوي هغه سره څه دي د دې زمانې کې دغه څومره امریکې والا دي که هغه اسرائیل دي یهودیان دي بل هندوان دي د هغې سره څه دي چې شیطان ته ویسي موږ پسې شیطان لګېدل دی ولې موږ سره خزانه ده دا خزانه زموږ نه اخیستل غواړي نو الله رب العزت موږ ته چل ښیي چې او د دې خزانه خو مې درکړه او چې داسې راکړی وی چې ځان دا ستاسو شوه ځان له حفاظت کوئ دشمن یې راته نه وی ښوولی بیا به مشکلاتو بیا به موږ هر وخت په دغسې په سټینډ ټو هر وخت به دغسې ګرځېدو چې داسې څوک چې هر وخت به دغسې وو څوک یې رانه چېرته ونه تښتئ څوک یې وانه اخلي چېرته الله رب العزت ورته راته وښودو او دغه دوه دشمنان دي ستا یو شیطان دی او یو د شیطان هغه ملګری په انسانانو کې هغه دی دغه دوه دي انسانانو کې چې د شیطان ملګری دی هغه هم ستا دشمن دی دا نور چې دا دوستان دي د دې نه یره مه کوه دغې دوو نه یره کوه نو هغه چل راته ښیي سبب شیطان چې کم دی د هغه اعوذ بالله ووایه آیت الکرسی ووایه دا صورتونه ووایه دغه شیطان به بیا تختی ښه بانګ ویلی کېږي شیطان تختی دومره ټینګې نه دی شیطان دا ډس د شیطان باندې چې دغه د الله اکبر دا ډس کې که نه کم ځای پورې چې دا بانګ اورېدی کېږي دی جو منډې وایي حدیث کې راځي باد تیزي او منډې وایي رواني چې کم ځای ته چې کم ځای پورې بانګ आवाज نه رسي هغه ځای پورې لاړ شي نو چې کله بانګ ختم شي نو بیا دی راشي نو چې کله اقامت شروع شي بیا منډې کی اقامت आवाज چې کم ځای پورې اورېدی کېږي نو منډې وایي هغه ځای پورې لاړ شي چې اقامت وشي بیا راشي نو بیا په خلکو په منځ کې نوځي سپونه کاغذ جوړ کړي هغې کې ورنه نوځي یو ته وسوسه اچوي بل ته وسوسه اچوي څوک یو بل سره نږدې نه ودرېږي هغې ته وایي وسوسې اچوي په زړه کې نو الله رب العزت وایي قل اعوذ برب الفلق ووایه پناه غواړم په رب د سبا خلک وایي تیاره وه دا ورځ به کله دا شپه به کله سبا کېږي الله وایي سبا شوه شرک لاړ توحید راغې تیاره لاړه رڼا راغله رڼا شوه قل اعوذ برب الفلق ووایه پناه غواړم په رب د سبا نور خبرې پکې دي هغه به انشاءالله چې ته بله موقع کې شي او مولوي صاحب هسې هم لګیا دی وایي هغه ته ووایي من شر ما خلق د شر د هغه نه چې پیدا کړي دي څه چې دي الله پیدا کړلی که شیطان دی هم الله پیدا کړلی خو بعضې څیزونه داسې دي چې هغه ښه د هغې د استعمال پورې خبره ده چوړکۍ ښه ده که بده ده ښه شی دی که بد شی دی نو چوړکۍ ده که دغه پې څاروی پې حلالی او څه دی دا فروټ موټ پې کټ کې او سبزي پې کټ کې جو ښه ده او که بل انسان ته یې نسي جو بده ده د دغې چوړکۍ د استعمال خبره ده که دا ته ښه استعمالی جو ښه ده او که ته بده استعمالی جو بده ده خلک وایي چوړکۍ که د سرو زرو شوه په لړمون باندې د ورمنډلو نه ده چوړکۍ ښه ده خو د دغې نورو څیزونو دپاره ښه ده استعمال پورې فرق دی که استعمال کې په صحیح طریقې باندې جو ښه ده که بده کې جو بده ده وستا د کار پورې خبره ده دلته کې زموږ د شلتالان ملتالان خو شته که نه خلک ور سپری راوړي دوایي راوړي هغې ته یې غورځوي که نه او نو داسې نه چې هغه دوایي سړی راواخلي په خپله یې ګوډ کړي نو چل به کېږي
خبره به اخلاصي نو دا و دی حکومت ولې جوړوله دا دوايي نو دای خو ستا لپاره نه جوړه کړي که نه دې لپاره نه جوړه کړي چې تیز کا دا یې دې لپاره جوړه کړو چې دا ته په دغې شیدونو باندې سپری کوه هغې ته یې اچوه د هغې دپاره وه نو چې تا هغه استعمال دی وله غلطو کو نقصان به تاله در کوي نو هغه هر شی الله پیدا کړلی نو هغې کې فایده ده هغې کې نقصان دی فایده او نقصان ستا په استعمال دی من شر ما خلق د شر د هغه نه چې پیدا کړي دي ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیرې نه کله چې پریوزي کله چې خوره شي تیره بیا الله دا تیرې بیا را خوره نه کې چې تیره بیا راشي او زموږ نه قرآن هیر شي تیره بیا راشي او زموږ نه رڼا چې کله دین موږ ته راغلی هغه بالکل د رڼا په شانتې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی و ترکتکم علی الملة البیضاء لیلها و نهارها سوا ما تاسو په داسې روخانه دین باندې پرېښودی یئ چې په هغې کې ورځ او شپه بالکل روخانه دي ښه تیاره پکې نشته په هغې کې ټکره نشته په هغې کې څه داسې خړوالی پکې نشته چې هغې پته نه وي څومره مسایل دي څومره پیدا کیږي د هغې ټول حل هغه قرآن او حدیث کی ومن شر غاسق اذا وقب یا الله تیاره را باندې بیا را نشي چې تیاره را باندې راشي او دا ټول هر سره نه پاتې شي بیا په شرکیاتو کې اخته شو بیا کفریاتو کې بدعاتو کې رسوماتو کې بیا اخته شو یا الله دغه نه وساتي ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د پکوونکو نه په غټو کې لګیا دي بندونه تړي یا الله دغه نه ساتي لګیا دي بندونه تړي ای دا بندونه دا ناجایز شیدونه دي تارونه تړي تارونه غوډي ور کوي قاړي ته اچي ناروا شیدونه دي خلک غان لاس ته اچي ناروا دي سوګه پوت پیتا اچي او سوګه لاس ته اچي ودا سری دغه بندونه دي دغه بندونه ناجایز شیدونه دي دغه کې لګیا دي غوټي ور کوي او پوکی پکی کوي دا ناجایز شیدونه دي کم شیدونه چې جایز دي دم جایز ده بعضی تعویذونه هغه جایز دي لیکن چې کم دا بندونه دي کم چې دا نور سيزونه دي یا تارونه مارونه دي دا ناجایز دي هغه نزان ساتي ومن شر النفاثات في العقد د شر د پکوونکو نه په غټو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکو نه کله چې حسد کوي دارنګه من شر النفاثات في العقد د شر د هغه پروپاګاندا کوونکو نه مجالسو کې خلک لګیا دي مجلسونو کې بناسي څوک به د شپې ناسي څوک به د ورځې ناسي او یې دی خو دعا نه مانی خیراتونه نه مانی او سقاتونه نه مانی او پلان کې نه مانی ډینګې نه مانی دا خبرې کولې وس په دې دور کې نور خلک رالو وي دا وای د وس په کې نور سوي لګیا به خلک به وای لګیا به غاپی با هو یا الله د هغه د شر نه مې تساته چا ویلی عرفی تو میں اندیش زغوغای رقیبا آوازی سگا کم نکند رزق گدارا وی عرفی تا تو خو یردا تو خو یریگی د دې خبرې نه چې تا پسې بس پی غاپی او کس پی غاپی نو وی ملنګ تا یو دروازه بند جو شل نورې کولاو او د ملنګ پسې کس پی غاپی نو داغه په رزق کې هغه کې څه کمې نه راولي غاپی په داس پی لګیا به پلان کې نه مونی ډینګې نه مونی وای با سو وای د قبر عذاب نه مونی او قبر عذاب نه منو نه منو یې خو موږ وای الله موږ ته ساته موږ لپاره دی نه کافر لدی قبر عذاب هغه د کافر د پاره دی الله موږ ته ساته ځان د پاره نه منو چې موږ یا الله موږ لراکې موږ غواړو دا موږ د ایمان راوړلې موږ دا منځونه کوو دا روزي نسو دا نیک اعمال کوو قرآن تلاوت کوو د قرآن کریم درس کوو دې د پاره کوو موږ تبارک الذی وایو هر شپه وایو ولی وایو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی چې تبارک الذی سره هر شپه وایي دې به د عذاب قبر نه محفوظي موږ وایو دې د پاره وایو چې موږ ته محفوظ یو نه الله دې موږ محفوظ وساتي خلق بلګیا وي با څوک بسوي څوک بسوي د چا په خلی باندې بلاس دی شل خلی شل خبره وي با هغه سړیو خپل زوی ځان سره روان کو ویتا ته خبر در کوم
هغه ته وې زو چکر لګو اولي وته ونه وې ورستو وته بیا وې دا مې دې د پاره وکړو خري ځان سره روان کو او خپل زوی ځان سره روان کو چې زو جتلو دلته خلک زمو خو پردي غمونه کو کنه نال دغه دته وره دوه تن روان خلک یو پسور شي کنه خلاص روان کړل هغه وې بچا جو ته پسور شه زباسي زمو هغه چې سزا پور لاړو جلدی دته ګورې هغه بوډا سړی هغه غریب هغه شاه په سیده سره روان دي او ځوان چې دی سنډا هغه په دغه باندې کېنولې هغه بچیا داخله دي چې خبرې کوي تر کوشش زب کېنم چې دغه شو نو بیا الته کې هغه سنډا نه وافاته هغه سوي سنډا بیا دابل شو وی ګوره لوی سړی ته ګوره هغه په خراب باندې راسته او دابل وړو کې پسې منډي وای ابي وړو کې شو کړ بچیا نه کې عزت واړه پکینو دوړ پکینو هغه ته چې لاړو وې دې ته ګوره نا دې ته ګوره دغه دوه تنه بناستي الګ خر یو دی دوه تنه بناستي هغه بچی شروع یو اخر د خپونه وټړو او په شای کو یو هغه سده پور چلاړو جالته کې دې ته ګوره الګ پرې دې چې په خپل ځی کنه خر راغسته دي هغه ودرې دقه سي وې خلکو تاسو راته خونه خیمه چل ناراضي نو الته کې دغه یو کسب وکړو بل یو کو دا ټولي طریقې سره موږ وګړي خو تاسو کوم په یو کې پرې نه خو نو بیا یې زوی ته وې بچیا د خلکو په خلو پسې بنځه د خلکو په خبرو پسې بنځه خلک بلګیای څوک بسوي دا خلک وزګار دي د نور په کارونو کې کار ساتي خپل کار کوا کم چې ته خخکاری کوا نو موږ ته دغه قرآن او سنت دا خخکاری په دې باندې عمل د دې بیان دا مونږه ایسته کړل دا به کوو دا به وایو څوک لګیا دي غاپي با مونږه دغه جوابونه نه کوو بل کار وکړي د چا په خلی باندې لاس مونږ دو موای مونږ ته داسي وای څوک چې سوي وای دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نو ویلي شاعر وته ویلو کاهن وته ویلو لیونی وته ویلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه لیونی نیم زه روغم زه شاعر نیم نی دی ویلي چاله جواب نه ورکړي بل کار وکړي وای بلې کیا وای زمانہ په خپل راشي وخت په خپل راشي دا به ثابت کی او بخی چې دا پیغمبر د صفاو وی خدا خلکو ته خسړای ستا پلان خسړایو ستا نیکه خسړایو اولی وته بدوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بدوي وی دا بد سړی دی اول کې امین صادق وته وی او ابتدا کې منځ کې خبر ورانه شو او بیا اخر کې بیا وته ته خسړای ستا پلارم خسړیو ستا نیکم خسړیو تاسو خاندان خلک دی بیا برستو وای وس په دې وخت کې جوابونه مکو خپل کار وکي سوچ لګي وي با ومن شر النفاثات فی العقد نو د شر د پروپاګاندا کوونکو نه په مجالسو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکو نه کله چې حسد کوي حسد بکې د سرا او دا حسد کې په صحیح طریقې باندې وکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا حسد الا فی اثنتین په دوو سيزونو کې حسد وکا په دوو سيزونو کې غیبت وکا په دوو سيزونو کې سیالی وکا یو هغه سړی کې چې هغه الله علم ورکړل الله ول قرآن ورکړل هغه لګیا دی قرآن بیانوي هغه لګیا دی خلکو ته قرآن وایي هغه لګیا دی ځان له تلاوتونه کوي هغه سره وکا هغه سره سیالی وکا راشه تو وای قرآن ته کینا قرآن وایا قرآن استکا تم خلکو ته وایا او دویم هغه سره چې هغه لګیا دی د الله په لار کې خرج کوي مال لګي هغه مدرسه جوړي جماعت جوړي او غریبانو سره امدادونه کوي په لارو کوسو کې امدادونه کوي لارې کوسې جوړي تم داسې وکا خپل مال خرج کا دې کې سیالي وکا نو دا سره لګیا دی حسد کوي او نو ته حسد په صحیح طریقې باندې وکړه شکوا لا حسد الا فی اثنتین وی ومن شر حاسد اذا حسد د شر د هغه حسدګر نه کله چې حسد کوي ورپسې صورت کې الله رب العزت د انسان درې منزله خي انسان باندې درې حالتونه راځي اول کې بوډا نو یو وخت داسې نو چې پیدا شو وړو کې بیا چې ځوان شو او بیا بوډا شو او بیا لړ بیا پنا شو پنځه حالتونه پښرالو ها دغه پنځه دي چې چلو بعضی وایي د پنځه سره زموږ نه لګي دوی چلو کو ما یو ځای کې ما د پنځه سره خلکو نه لګي نو څه بوته وایو نو ځا درې او دوا
درې یو او دوه بل دغه شو ځه پنځه نه وایو دې پنځو باندې بعضې خلک سوځي چلګو سره. نو اول کې نو پیدا شو چې پیدا شو نو اول وړوکی و نو بیا ځوان شو نو بیا بوډا شو نو بیا پناه شو پنځه شو که نه او نو چې ته ورته پنځه ورته وایه کار څه چې ورته خو دغه دي پنځه دي نو لاس کې یو لاس کې هم پنځه ګوتې دي بیا به دغه باندې هم خلک خبرې کوي چلوکو سره. نو درې حالتونه دي انسان چې کله په وجود کې راغی نو اول کې وړوکی دی د د خوراک سره کار دی. الله وایي او روزي رسان دې زیم پالونکی دې زیم. الله وایي ما دله چینې پیدا کړې مور په خېټه کې ما رزق درکاو چې کله پیدا شوې چینې دله ما وزېږولې او کله چې دې نه لږوړې غټ شوې ما دله لاسونه هم درکړه غاښونه مې هم درکړه لګیا اوس خوره په خپله باندې را اخله او خوره. وړوکی چې کله لږوډې د دې خوراک د وخت ته نږدې شي غاښونه لږوډې وشي نو چې څه شي له لاس ور وړي چې سیدې خولې ته اچوي ګټه به یې ګټه به راخلي او ګټه هم خولې ته اچوي او ګټه د خوراک شی نه دی نه پوهېږي نه څه شی هر شی چې مخې خولې لاس له راځي او بعضې څیزونه دا ګونګټۍ مونګټۍ دا هم سړی رانشي که نه او بعضې خلک داسې ګرځي نه هغه دا ماران او دا بلا مطلب دا د وړوکي ته هم شی څه نه وایي هسې اخوا دې خوا کېږي ناسې پرې راونډسي هغه هم خولې ته کوي او مار څه خوري نه نه پوهېږي نو هر شی خوري. الله یو پالونکی دې سیم روزي رسان دې سیم او کله چې لږ وخت تیر شي ځوان شي نو دې بیا خپل لاس داسې کوي ای زما مقابله به څوک کوي خپله مټ اړخوي زما مقابله به څوک کوي زما مراد شي څوک وادس مې زما مټه خبره کوي. الله یو مکوا فخر مکوا غرور مکوا تکبر مکوا هر څومره چې واک اختیار دې زما دی. نو الله رب العزت کله کله دې ازمیم ښه دا عام طور باندې دا سړي باندې چې خېټې دړ راځي سړی هم راځي څه پته شته که نشته تاسو ازمیلې نه دي که نه دي سړی باندې چې خېټې یا دړ راځي دا دغه یوه بجه او دوه بجې د شپې چې ټول خلک ودی هېڅوک نه نو دی بیا یو پیرې دوه چې دی لیټرین ته لاړ شي که نه نو چې بیا راځي ما د الله سره راکړې ورتاوېږم خپې هلته پورته کېږي بیا یو دیوال نسی کټ نسی یو شی نسی بل شی نسی هلته پورته کېږي ولکه ته خو پرون چې لاس یې خوځاو زما طاقت زما مقابله به څوک وکړي د دې مټې مقابله دې څوک وکړي ته خو هغه نه وي او دومره زور مه کوه دا الله هر څه د الله دی الله په قبضه کې دی خپل زور دومره مه سنډوه. او یا بیا چې کله بوډا شي نو بیا هغه د تلو نه نو بیا دومره څوک وی چې مال لاس را کولی جماعته پورې بووی کوره پورې راوستی دیرې پورې بووی بیټک ته یې ویستی او دغسې لږوړې ګرځولی را ګرځولی. الله وی یو حاجت روا دي زیم الله رب العزت ولا پیدا کی حافظه پیدا کی الله نوسی پیدا کی هغه نوسی د پلار نه پر نیکه باندې زیات مینی نه نکل بیا لاس ور کړی او بابا دې سي او بابا دې سي راځه او بابا کله لاس کله ول امسار راوړي کله پیسار راوړي او ته کې دی ای بابا راځه الله پیدا کړلی ولا. قل اعوذ برب الناس هو پناه غواړم پر رب د خلکو ملک الناس واقدار د خلکو بادشاہ د خلکو الہ الناس معبود د خلکو حاجت روا د خلکو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چون کې پټنا الذي يوسوس في صدور الناس اچ وسوسې چې پسینو د خلکو کې من الجنه والناس د جناتو نه کې د انسانانو نه یا الله داغي د شر نه به تمغه ساتي ززان نشم ساتله حفاظت ز نشم کوله خپل یا الله حفاظت به متکه بیت الخلا تزي التکی وی اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث یا الله دې شیطانانو نه د نارینهو نه د زنانو نه متساته د دې حفاظت به زما تکه نشم کوله خپل حفاظت یا الله حفاظت کې ستا محتاج يم د شپې چې کله سمولي نو هم کټ تخیجی هم هر وخت کې یا الله ستا حفاظت ته محتاج يم تب زما حفاظت کې. قران کریم اختتام تو رسید وسی بیا شروع کو دا سینا چې